بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء رکوع نمبر 18. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغفر، بشک الله پاک نه بخي ان یشرک به چې شریک جوړ شي د هغه سره، و یغفر ما دون ذلک، او بخي هغه ګناه چې سیوا د دې نه دی، لمن یشاء هغه چاته چې وغواړي، ومن یشرک بالله، او چا چې شریک جوړ کړه د الله سره، فقد ضل، یقینا ګمراه شو، ضلالا بعیدا په ګمراهۍ لري سره. ان یدعون نه رابلي دا خلق من دونه سیوا د الله نه، الا اناسا مگر ښځې بوتانې، و ان یدعون او نه رابلي دوی الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکشه، لعنه الله لعنت کړی په دوی باندې الله. وقال او ویلی هغه لاتخذن چې خامخا به نیسم زه من عبادک، یعنی شیطان ویلو چې زه به نیسم ستا من عبادک ستا د بندګانو نه، نصیبا مفروضه حصه فرض کړی شوي مقرر شوي، ولا ازلنهم خامخا به زه دوی بېلارې کوم، ولا امنینهم زه به امیدونه ورهچوم دوی ته، ولا امرنهم زه به حکم کوم دوی ته، فلا یبتکن پس دوی به پرې کوي اذان الانعام غوږونه د څاروو، ولا امرنهم او زه به حکم کوم دوی ته، فلا یغیرن نو دوی به بدلون راولي خلق الله په جوړښت د الله کې، ومن یتخذ الشیطان او هغه څوک چې نیسي شیطان ولیا دوست من دون الله سوا د الله نه، فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا په نقصان کې شو، په نقصان ښکاره کې. یعدهم شیطان د دوی سره وعدې کوي، و یمنیهم او دوی له ارمانونه امیدونه ورکوي، وما یعدهم الشیطان او نه دي وعدې د شیطان د دوی سره الا غرورا مگر دوکه ده. اولئک مأواهم جهنم، دغه خلق دی چې د دوی ځای دوزخ دی، ولا یجدون عنها محیصا او بیا به نه مومي دوی په دې کې د خلاصي طریقه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې مؤمنان دي او نیک عمل کوي، سندخلهم زر ده چې موږ به داخل کو دوی جنات باغونو ته، تجری من تحتها الانهار چې بهیږي ولاندې د هغې د ونو نه نهرونه، خالدین فیها همیشه به په دې کې ابدا همیشه دپاره، یا داخلیږي به په دې کې د همیشه دپاره. وعد الله حقا، دا وعده د الله رښتینې ده. ومن اصدق من الله قیلا، او څوک دی رښتینی د الله نه په خبره کې. لیس بامانیکم، نه دی ارمانونه ستاسو، ولا امانی او نه ارزوګانې اهل الکتاب د اهل کتابو، من یعمل سوءا یجز به، چا چې بد عمل وکړو نو بدله به ورکړی کېږي هغه ته، ولا یجد له من دون الله او بیا به نه مومي دی د ځان دپاره سیوا د الله نه ولی ولا نصیرا، نه څوک دوست نه مددګار. ومن یعمل من الصالحات، او چا چې نیک عمل وکړو، من ذکرین که هغه سړی دی او انثی یا ښځه ده، وهو مؤمن خو چې دی مؤمن وي، فاولئک یدخلون الجنة نو دغه خلق به جنت ته داخلیږي، ولا یظلمون نقیرا او ظلم به نه کېږي په قدر د پردې د خرما د زیړې دا نری پردې د دې برابر ظلم به نه کېږي. ومن احسن دینا، نقیر هغې ته وایي که نه، خو ذرې برابر هم ویلی شی، ډېر کم لږ شان سیز دی دا که نه. ومن احسن دینا او څوک دی ډېر بهتره د دین په لحاظ سره، ممن د هغه چا نه اسلم وجهه چې حوالی کو خپل ځان لله الله ته، وهو محسن او دی نیکی کوونکی، واتبع ملت ابراهیم او تابعداري وکړه د طریقې د ابراهیم علیه السلام، حنیفه چې یو مخیزي ده، واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولی و الله ابراهیم علیه السلام په دوستۍ سره. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، والله لره دی هغه څه چې په اسمانونو او هغه څه چې په ځمکه کې دي، وکان الله بكل شیء محیطا او دی الله په هر څیز باندې احاطه کوونکی. په دې رکوع کې بیا الله رب العالمین فرمایي چې الله شرک نه بخي، په هیڅ صورت الله رب العالمین شرک نه بخي، د شرک نه علاوه ګناهونه که الله وغواړي معاف به یې کړي، او مشرک بخنه نشته دی. الله دې موږ ټول د هر قسم شرک نه په امان کړي، او که چا څه هم شرک کړی دی الله دې ټولو ته بخنه نصیب کړي، معافي دې الله نصیب کړي، او بیا دپاره دې الله موږ ټول د هر قسم شرک نه په امان کړي. شرک ته الله رب العالمین ظلم عظیم ویلی دی، او مشرکانو ته الله فرمایلی دی انما المشرکون نجسون، مشرکین ناپاک خلق دی. شرک چې دی
د الله په ذات کې شرک چې دی داسې دی چې بوتانو ته د الله لوریانې فرشتو ته وایي او دا نمونه سوچونه او دا نمونه خبرې د لات او عزا او فلان بوتان او دا ټولې د الله سره شریکان کول که نه. او شرک فی صفات دا دی چې د الله تعالی صفت دا دی چې په هر حال کې په هر وخت کې د هر بنده فریاد اورېدی شي او د هر څه نه خبر دی. اوس که تا دا عقیده بل چا د بل چا متعلق دا ولرله چې دا بنده هو زما د لاس وګوره زما په فال کې ما ته ووایه چې زما څه دي چنګړی به راشي لاس به ورله ورکړي وایي ما ته یې دا ووایي د الله بندیانو چنګړی غریبه په څه پوهېږي هغه خو چالاکي وکړي پته یې ورته که نه ستا د مخ نه معلوموي د حالاتو نه معلوموي هغې ډېرې چالاکي که نه. بله دا چې په دې خلکو باندې خو شیطانان نازلېږي شیطان ته خو پته یې که نه خو پیری دی شیطان خو کانه من الجن خو د پیریان نه دی ته خو پته ده چې ستا کور کې څه دي هغه مونږ نه یو نو هغه د مونږ د هر څه نه خبر دی که نه شیطان د غیب علم خو نشته د شیطان سره خو د ظاهري خبرو نه خبر دی که نه چې زما دونه لوریانې دي دونه بزامن دي داسې مې دا کار دی د دې خبرې نه خبر زما په کور کې زما سره تاویږي را تاویږي که نه. نو تاسو په هغې باندې عقیده مه لرئ هغو سره د غیب علم نشته دی دا د ظاهري نی خو ته هغه نه او ته هغه یې نو دا صریح شرک دی چېرته پال مه اچوئ. بیا دغه شان ابلیس په هغه وخت کې الله فرمایي په ابلیس باندې لعنت دی په شیطان لعنت دی په مشرکانو لعنت دی. ابلیس خو په هغه وخت کې چې کله آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله او دی ورټلی شو نو دی څه وایي الله ته وایي دا شیطان وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زه به ستا د دې انسان د لاسه زه ګمراه شوم نو دا انسان به زه ستا د نیغې لارې نه منع کوم الله ماله مهلت راکړه الله وایي ما دله مهلت درکو نو ابلیس څه وایي زه به دوی ګمراه کوم زه به دوی ته د ارزوګانې به ورته ورهچوم هغه نه مونږ پښتو کې وایي که نه خیالي پولاو دی بس د سوچونو دنیا کې شیطان خلک ورواچوي دا چل وکړه دا چل به وشي داسې به وشي که نه او بیا به دوی به زما په وینا باندې به دوی څاروه غوږونه کټ کوي دا یو غلطه عقیده ده که نه دا څاروه غوږونه کټ کوي پخوانو خلکو د دې غوږونو په دې دغه کې منځ کې دا کړه چې نه دی څومره تکلیف دی چې په دې کې به یې وله سوړه کول او دغه کوو به یې سوری کوو به یې پته نشي دا به یې په څه عقیده باندې سوری کوو که نه. او دغه شانتې زه به دوی ته حکم ورکوم او دوی به د الله تعالی په جوړښت کې تبدیلي راولي په شکل و صورت کې تبدیلي راولي لکه سړی ځان داسې جوړ کړي چې هغه ښځه ښکاري دا هم صورت بدلول دي دغه شان یوه ښځه ځان داسې کپړې او داسې دغه اچوي چې هغه دغه ښکاري سړی ښکاري. دغه شانتې نور هم داسې ډېر شی کارونه دي لکه د دې ګیرې سره چې نن سبا خلک د کمې نخرې کوي څومره د ګناه خبره ده که نه. او دغه شانتې نور شکل و صورت کې بدلون راوستل لکه جینکۍ نن سبا د هلکانو په شانتې یخته واړه کوي او داسې سټایلونه کوي او هلکانو چې دی نو چونټقې کړي دي او دا هم په جوړښت کې بدلون دی که نه دې ټولو ته په جوړښت کې بدلون وایي. دغه شانتې د یو الله چې یو مخلوق د څه لپاره پیدا کړی د هغې خلاف کار اخیستل شو لکه هلکان د هلکانو سره او ښځې د ښځو سره مطلب که نه مطلب تعلق ساتل یا دا نمونه حرکتونه کول. دغه شانتې دا منصوبه بندي چې بچي بندول دا هم د الله په تخلیق کې بدلون دی که الله یو نظام جوړ کړی دی بس دا نظام پرېږده چې په کوم سیسټم باندې روان دی په هغه طریقه باندې هو که تو بیماري ده یا تکلیف خو یې خو لکه چې بیماري ده ستا د سر خطره ده او بیا بچو علاج کوي نو بیا خیر دی. دغه شان دا ټولې خبرې ډېر شی خبرې په دې کې راځي که نه نور په خپله باندې پوهېږئ شیطان کار دی چې هغه وایي چې په جوړښت کې بدلون راوله د الله چې کوم څیز د څه دپاره پیدا کړی هغه کار هغه شانتې مه اخله دا د شیطان کار دی. نو د شیطان وعدې د دوکې نه سیوا الله فرمایي نور هیڅ نه دي. او بیا الله رب العالمین فرمایي څوک چې مؤمني ایمان راوړونکي نیک عمل کوونکي الله به هغه جنتونو د داخلي وي او د همیشه دپاره دا ورسره د الله تعالی وعده ده. خو د شیطان کار دا دی چې انسان په زړه کې داسې ارزوګانې ورهچوي چې هرس پکې سیوا کړي او بس د دنیا کې او چې په څه طریقه دا دنیا زما ډېره شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ابن آدم چې څونه بوډا کېږي نو وایي د ده هرس او خواهشات ځوانېږي او دغه دوه خبرې د ټولو ګناهونو سرچشمه ده چې بس دی وایي چې زه د دنیا نه نتلی او دلته به ناست وې
او بس دلته کې دا ارزوګانې چې دا عمر مې ډېر شوی او دا مال مې ډېر شوی او په دغه کې ټول عمر تیر کړي انا هغه مال ډېر شي انا عمر ډېر شي چې څه په نصیب کې هغه ته میلاویږي د هغې نه زیاته نه میلاویږي که نه. بیا الله رب العالمین د دین ابراهیمي صفات بیانوي چې هغه دین ابراهیمي ته سپیروي وکړي چې هغه حنیف و یو مخیزی و. ابراهیم علیه السلام 2 صفتونه یو دا چې د الله په مقابله کې هغه د ټول طاغوتي طاقتونو سره ټکر اخیستی. سوچ وکړئ که نه خپل پلار یې و آزر او د نمرود غونته کې بادشاه سره په ټکر ورغی او بت پرستی او نجوم پرستی دا د هغه وخت یو انتهایی مضبوط دغه خلکو به ستورو نه په دغه پالونه اچول او د نمرود د خدای نه انکار وکړو. سوچ وکړئ که نه او د هغې د مقابلې دپاره صرف د الله لمن نیولې وه هېڅوک ورسره ګورئ ملګري نه و یک تنها و. دې خبرې تاسو سوچ وکړئ ځکه ورته الله حنیف لفظ استعمال کړی دی. او بله خبره دا وه چې د الله تعالی ټول حکمونو ته داسې د نفس په خوشحالۍ او د رب په رضا باندې قبول کړي چې هر مشکل ورته آسان و ورته ورارتاو شو هېڅ مشکل هم ورته نشته. لکه دا یې نه وي چې ورته غورځېږم بس جو دا خبره به ونه منم یا به غلی شم نه 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 یو مه غورځوئ چې هغه ورته وغورځېدو الله یې مدد وکړو. نو الله رب العالمین دې ما او تا ته د ابراهیم علیه السلام په شانتې همت او طاقت راکړي چې د الله تعالی د دین دپاره هرې قربانۍ ته تیار شو. رب دې رانه رضا شي او الله دې زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. صدق الله العظیم.